الا ان يستقيم المعنى. دا مخ کے ددینا دا ذکر کو چه ويعرب على حسب العوامل. دا مستثنا بمعرب کولی شي فموافق دا عواملو باندې اذا كان المستثنى منه غیر مذکور. ہر کله چې مستثنا منه هغه مذکور نه وهو فی غیر الموجب او دا مستثنا واقعی په کلام غیر موجب کې. دا خبره ما تاسو ته کړې و چې کلام غیر موجب هغې ته وایي چې نفي نهي او استفهام پکې راغلی لیفید دې دپاره چې دا فایده ورکي د کلام. مثل ما ضربني الا زیدون دا ښکاره مثال شي په اسانه باندې. ما ضربني دلته مستثنا ذکر نه ده، دا مستثنا منه ذکر نه ده، نو دې ته مستثنا مفرغه ویلی کېږي. معنا دا ده چې دا عامل چې کوم دی د عمل کولو نه په مستثنا منه کې فارغ کړی شوی دی او په چا کې عمل کوي؟ په مستثنا کې عمل کوي. لکه د دې که تقدیر را وباسي نو تقدیر به داسې را وباسي چې ما ضربني احد الا زیدون. ما ضربني احد الا زیدون، نو دا احد ذکر نه کو، نو دا ضربه چې کوم دی د عمل کو په مستثنا منه کې چې احدونو دی اوس فارغ شو د پاره د عمل کولو په مستثنا کې. په دې خبره باندې پوه شوې؟ نو دې کې به فایده ورکړي الا ان یستقیم المعنى. ها کچرته دا کلام غیر موجب خو معنی صحیح کېدله. الا ان یستقیم المعنى معنی صحیح کېدله. لکه مثال دا غي ذکر کوي مثلو قرأت الا یوم کذا. دا اوس کلام غیر موجب نه دی، کلام موجب دی. کلام سره لکه د دې تقدیر بدای چې قرأت فی جمیع الایام الا یوم کذا. د جمعې ورځ ته الا یوم الجمعه مثال په تور باندې. نو د دې معنا اوس صحیح ده. دا ټیک ده چې یو سړی په میاشت کې په کال کې هره ورځ تلاوت کوي خو یو ورځ پکې نه کوي، نو دا امکان لري که نو معنا درسته ده که نه؟ د معنا درستوالي دغه مطلب دی چې کلام موجب دی غیر موجب نه دی. هلته یې ویلي چې کلام موجب غیر موجب وي نو د هغې دپاره دی ته مستثنا مفرغه ویلی شوله. دغلته دا کلام موجب دی قرأت الا یوم کذا. خبره پوه شوې؟ خو معنا یې درسته ده. ومن ثم او د دغې وجې نه لم یجوز جائز نه د دغې وجې نه چې په کلام موجب کې یا په کلام غیر موجب کې مستثنا مفرغه نو دا به چې کومه دی جایزی که ناجایز بی. نو د دې وجې نه لم یجوز جایز نه دی. ما زال زیدون الا عالما. ما زال زیدون ولی هلکه دا په حقیقت کې په ظاهر کې ښکاري داسې چې دا کلام غیر موجب دی. ما نفیه پکې دی که نه، خو په حقیقت کې دا کلام موجب دی. ولی دا ځکه چې ما هم د نفي دپاره راځي او زال هم د نفي دپاره راځي. نو نفي چې په نفي باندې راشي، خبره باندې پوه شوې؟ نفي چې په نفي باندې راشي نو مطلب هغه مثبت شي. نو دې مطلب دا دی چې ثبت زید الا عالما. ثبت دا مطلب چې زید په هر صفت باندې ثابت دی. زید په هر صفت باندې متصف دی خو په علم باندې نه دی، چونکه دا کلام چې کوم دی نو موجب شي غیر موجب نشي. وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع. او هر کله چې متعذر شي حمل کول د بدل په لفظ باندې فعلى الموضع نو بیا صحیح دی چې کوم دی حمل کولې په محل باندې. یو حمل چې کوم دی نو دی او عطف وغیره یا بدل واقع کول په لفظ باندې دی او یو په محل باندې دی. محل به د رفع نو
دا بدل بم چې کوم دنو مرفوع راوړي خیال کې مراله مثل ما جاءني من احد الا زيد دې جملې ته خیال وکړه ما جاءني نه دی راغلی ماته من احد یو سړی الا زید مگر زید راغلی دی دا من زائد دی ښه من سره زائد دی او دا الا زید دا بدل دی چې کوم دی دا احد نه اوس احد مجرور دی که مرفوع دی لکه په ظاهر کې مجرور دی کنه نو ته چې دغه زید دا بدل دا غینه واقع کې او دا بدل راوړي نو په دې مجرور به مجرور به نه مجرور به نه وي ځکه چې د دې دغه چې کوم دی نو د دې زید د احد د دې محل رفع ده دا په حقیقت کې د جاءنی لپاره فاعل دی اصل کې جمله ده سره ما جاءنی احد الا زید نه دی راغلی ما ته یو کس د دې کلاس مگر زید راغلی دی خبر باندې پوه شوې نو دلته کې دا من زائد دی لہذا د دې زید حمل چې کومه دی تا دا د بدل واقع کو د احد نه په هغه صورت کې چې من پکې نه نو محل خو رفع ده کنه دی په زید رفع کې واقع دی ولا احد فيها الا عمرو ولا احد فيها دا لا د نفي د جنس ته پاره دی نشته جنس یو کس فيها في الدار په دې کور کې الا عمرو مگر عمر دې خبره باندې ځان پوي کړه واضح ده لا احد دا احد چې کوم دی دا منصوب دی که منصوب نه دی خبره پوه شئ او کله د نفي د جنس شي نو دا مبني دی په فتحي باندې چې مبني په فتحي شو او ته دا عمر دا غیره چې کوم دی نو بدل واقع کې نو منصوب به مفتوح به نه د په محل باندې به حمل کې او د محل چې کوم دی نو هغه د ابتدائیت خبر باندې پوه شئ مصدر ظرفي دی لا احد فيها دا چې دا لا د نفي د جنس ته لري کنه اتوي احد فيها احد دا به مبتدا شي خیال کړه او فيها دا جاری مجرور په اعتبار د متعلق به خبر شي نو دا احد مبتدا دی یو قسم نو دا تا حمل وکړه دا بدل دي چې کوم دی نو په دې احد باندې چې کوم دی هغه حمل کړ وما زيد شيئا الا شيء لا يعبأ به دا بل مثال ذکر ما زيد شيئا زید نه دی یو شی الا شيء مگر داسې شی دی لا يعبأ به چې داغه اعتبار نشي کوله زید د زید دی خبرې د اشاره ده پکې چې زید هیڅ شی نه دی د زید اس چې کوم دی نو حقیقت هغه نشته ما زید شیئا الا شیء حقیر الا شیء حقیر لکه دا یو شی حقیر دی لا يعبأ به چې داغه اعتبار نشي کوله خبره باندې پوه شئ نو لأن من لا تزاد ځکه چې من دا کلمه د من یادی لا تزاد بعد الاثبات دا نشي زیاتی کوله پس د اثبات نه و دا خود د ما جاءني من احد د پاره جواب شو خبره باندې پوښ او دلیل شو چې دا من التراغله ده نو کدا د الا نرست راشي د الا نرست خو اثبات راغی کنه نفي خو مخ راغلی و په ما جاءني کې نفي راغلی و نو دا من د اثبات نرست نشي د نشي ویلې چې ما جاءني من حد الا من زيد دا کلام د عربو قاعده ده کلیه ده یو دویم وما ولا لا تقدران عاملتين بعده او دا غرنګ ما او لا دا نشي مقدر کوله عمل کون کی بعده پس د اثبات نه ولی لك پس د اثبات نه ولی لانهما عملتا للنفي ځکه چې دوی عمل د نفي د وجه نه کوي هغه جمله کې وګوره ما زيد شيئا الا شيء لا يعبأ به يا لا احد فيها الا عمرو فدې کې د الا نرستو ما ولا مقدر کوله نشي ولی نشي مقدر کوله چې دوی عملو کې پس د اثبات نه دا غي وجه دا چې دوی خو عمل د نفي د وجه نه کوي او د الا نرستو خو تا دا جمله کې اثبات راوسته لري جمله ثابته ای دغه کوم فعل چې مخکې تا نه فکر دی هغه د الا نرستو ثابته ای ته چې ما جاءني د راغله ماته یا لا احد فيها نشته
یو سړی په دې کور کې الا عمرو مگر عمر پکې موجود دی نو دلته د الا نه رستو اثبات راغلی دی د عمر او هلته کې چې کوم نفي راغلی نو مولا دا د نفي دپاره راځي د اثبات دپاره نه راځي ښه دوی عمل د نفي دپاره کوي وقد انتقض النفي بالا او دا نفي چې کومه دی دا منتقضه شوه په الا باندې چې کله الا دی وي نو د الا نه رستو چې کوم دی نو دا نفي دا ختمه شوله